بسم الله الرحمن الرحیم. من قل حیاؤه کثر ذنبه. من قل حیاؤه، هغه څوک چې حیا یې کمه شوه، کثر ذنبه، نو ګناه یې زیاته شوه. په دې سبق کې دا خبره بیان کړې ده چې د حیا کمیدو سره د انسان ګناهونه زیاتیږي، او د دې وجه دا ده چې حیا یو داسې پرده ده چې د انسان او د ګناه په منځ کې حایله ده، یعنی دا یو رکاوټ دی د ګناه او د انسان په منځ کې، او د دې په وجه الله پاک انسان د ګناهونو نه محفوظ ساتي، او په چا کې چې حیا ختم شي نو د هغه ګناهونه زیات شي. دا ځکه چې کم رکاوټ د ګناه او د انسان په منځ کې وو نو هغه ختم شو، نو بیا انسان په ګناهونو باندې جرأت کوي، یعنی ګناهونه ډیر کوي. نو موږ له پکار دي چې موږ په حیا باندې قائم او دائم ځان وساتو. من قل حیاؤه کثر ذنبه، د دې نورو الفاظ لغوي تحقیق هم مخکې تیر شو. ذنب چې دی دا واحد دی او د دې جمع راځي ذنوب، معنی د ګناه. من قل حیاؤه کثر ذنبه، د دې ترکیب داسې دی چې من اسم موصول، قل فعل، حیاؤه کې حیاء مضاف، هو ضمیر مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه دا فاعل شو د قل فعل لپاره. فعل سره د خپل فاعل نه جمله فعلیه خبریه دا صله شو د من اسم موصول لپاره. موصول سره د صلې نه مرفوع محلا دا مبتدا شو. کثر فعل، ذنبه کې ذنب مضاف، هو ضمیر مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه دا فاعل شو د کثر فعل لپاره. فعل سره د خپل فاعل نه جمله فعلیه خبریه مرفوع محلا دا خبر شو د مبتدا لپاره. مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه.